په یو ځل ووایي او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړي نو په هغه ذات مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما سا ده الله تعالی به دعا ضرور قبلوي که د رشتې دپاره کړې وي د اولاد دپاره کړې وي د نوکرۍ دپاره کړې وي د کاروبار میلاوېدو دپاره کړې وي یا د قرضونو د ختمېدو دپاره کړې وي یا د بیمارو ختمېدو دپاره کړې وي څه قسمه دعا چې دې وکړله نو که ستا دعا قبول نشوله نو بیا ماته رینګ وکئ ځکه چې د مار کم قسم تاسو ته وخوړلو نو دا ما نه دی خوړلی بلکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوړلی دی نو اول دته د دې اسم اعظم فضیلت بیانومه او بیا دته په آخر کې دا اسم اعظم ذکر کومه چې هغه کم اسم اعظم دی چې الله تعالی پې دعا قبلوي نو یو ځل نبي علیه صلات وسلام یو صحابي ولیدلو چې هغه د الله تعالی نه دعا غوښتله د دعا نه مخکې هغه دا اسم اعظم ووې او بیا د هغې نه وروسته دعا د الله تعالی نه غوښتله نبي علیه صلات وسلام واورېدو دا اسم اعظم نو نبي علیه صلات وسلام وفرمیله چې په هغه ذات مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما سا ده څوک چې د دې اسم اعظم په ذریعې سره د الله تعالی نه دعا غواړي نو الله تعالی دعا قبلوي نو هغه اسم اعظم کم یو دی په خپله هم واورئ او د په دې نیت باندې مخکې شیر کړئ چې دا د نبي علیه صلات وسلام حدیث دی او چې څوک د نبي علیه صلات وسلام حدیث مخکې شیر کړي نو نبي علیه صلات وسلام ورته دعا کړې ده نو که دا ویډیو تا مخکې شیر کا د نبی علیه صلات وسلام حدیث د نورو مسلمانانو ته ورسولو نو د نبی علیه صلات وسلام په دې دعا کې به راشي چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې الله تعالی د هغه انسان مخ تر تازه ساتي چې زما حدیث واوري او نور مسلمانانو ته ورسوي هغه اسم اعظم دا دی داسې هم درته وایم په کمنټ کې درته هم لیکم او د ویډیو په اخر کې په سکرین باندې هم درته شو کومه که تاسو ته دا اسم اعظم نه یادېږي نو چې کله تاسو ماښام کې د روژه ماتې په ټایم کې دعا غواړئ نو موبایل رااخلئ او موبایل ته ګوره د موبایل نه وایه بیا د هغې نه وروسته دعا د الله تعالی نه غواړئ اللهم انی اسألک بانی اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو دا داسې اسم اعظم دی چې کله ته د روژه ماتې په ټایم کې ووایئ او بیا د هغې نه وروسته دعا وغواړئ انشاءالله که الله تعالی ته منظوره وه الله تعالی به ستا دعا ضرور قبلوي او رد کوي به نه او دا خو نبي علیه صلات وسلام عام حدیث هم داسې بیان کړی دی چې د دریو کسانو دعا نه رد کیږي په هغې کې یو روژهدار هم دی چې د هغه د روژه ماتې په ټیم کې څه قسمه دعا د الله تعالی نه وغواړي نو هغه الله تعالی نه رد کوي الله هم خوشحاله ساته الله هم آباد ساته جزاک الله خیر احسن الجزا